اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو ته او بالخصوص مسافر وروڼو ته یم سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما ملګرو هره ورځ د خبره واورو د مختلفو ذریعو باندې چې څومره هم مسافر وروڼه دي په خلیج ممالک کې هغه بغیر د څه واجې بغیر د څه ریزه نه اوټ کېږي رسي. داسې خلک هم دي چې هغو 10 کاله 40 کاله هلته تېر کړي بغیر د واجې هغه بیا دلته رسي. داسې خلک به هم وي چې هغو هلته کاروبارونه ونه پاتې شوي. داسې خلک به هم وي چې هلته به د هغو سرمایه کاري پاتې کېږي او بعضې داسې خلک به هم وي چې دغه نه یې ځي اخیستې په قرضې یو بل نه یې پیسې راخیستې چې یاره زه هلته لاړ شم او دومره پیسې وګټم چې زه خپلې قرضې لاندې کړم او د بچیو یا د کاله والا یو ښه ژوند تېر کړي. خو چونکې د موجوده حالات څه کوم کس مو د مسافرو او څه په دومره زیات مقدار سره مو خلک رسي او دا مو دپاره انتهایی د افسوس خبره ده. په وجه چې مسافر هم هر وخت کې که وکسو د مو هر وخت کې مو خلکو ته لاس ورکړی دی که هغه انډیویجولي که د ملکي سطح باندې د مسافرو په هر وخت کې ورسیزو د خپلو دغو خلکو تعاون جاري ساتلی او چې اوس په دغو باندې سخته راغلي نو موږ هم حق لرو زموږ حکومت هم حق لري زموږ منیسټري هم حق لري زموږ سفارتخانه هم حق لري چې د دغو خلکو پوښتنه وکړي چې آیا کومه واجه دی چې په هغې واجه باندې دغه خلک تاسو رستاو هغه هم ته 24 ګنټې یا 48 ګنټې واګې چې 48 ګنټې کې نه 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 ته دغه نه وځه. حالانکې زه امید لرم چې دا څومره هم مسافر دی دا به د هغه ملک د قانون هم احترام کړی د هغه د ملک د پروپرټي به هم احترام کړی یعنې هغه خلک کوم هم مسافر دی په هغه ملک کې ژوند کوي د هغه ملک هر یو هغه شی چې هغه قانوني وي او هغه کولو اجازات یې هغه کړې وي او چې د نه کولو اجازات یې هغه به بالکل هغو نه یې کړی. خو دې حوالې سره مو د روانې اتوار ورځې یعنې په 22 تاریخ باندې 10:30 بجې د واوي مارکیټ په چال باندې مو څومره هم مسافرونه هغو ټولو ته مو بلنه ورکړې چې تاسو ټول راشو خپل منځ کې به ناستی ولرو خپل منځ کې به کښېنو مشوره به وکړو. که چېرې مو خبرې کوونې چېرته یو منسټر سره ضرورت یې منسټر سره یې به وکړو که چېرته یو دفتر والا سره ضرورت یې دفتر والا سره به وکړو که بیا د میډیا یا د پریس کانفرنس کوونې ضرورت یې هغه به وکړو که پېښور ته تاږي پېښور ته به ورسې لاړ شو که اسلام آباد ته تاږي اسلام آباد ته ورسې وکړو. خو زموږ څومره هم مسافرو دا ایشو دی دا مسله دی د ملکي سطح باندې موږ راواخلو موږ غواړو چې زموږ حکومت هغه د دې کوم خلیج ممالک دي هغو سره خبره وکړي چې په دومره غټ مقدار کې د خلکو ووټ کول واجه څه دی. که چېرې کمای وي بیشای وي چې هغه وبسي که کمای بیشای نه وي په کور یې دې روکتان وشي. نه دوباره څومره هم زموږ مسافرونه چې موږ وزولي هغه خلک چې هغه راغلي دي موږ غواړو چې د هغو ډیټا هم راټوله کړو هغو باقاعده ډیټا مو سره شیر شي او هغه ډیټا به هم باقاعده مو خپل دفتر والا سي موږ به انشاءالله کوشش کوو چې دا خبر چې کوم چا سره هم تړلې وي منیسټري کې هغه فورن منیسټري کې چا سره هغو سره به میلوي هغو سره به دا خبره ډسکس کوو هم دا ډیټا به هم شیر کوو. نو تاسو ټول ته مو دا درخواست دی چې څومره هم مسافرونه دي چې هغه پېژندګلو لري چا سره د چا کانټیکټ نمبر هغو ټولو ته تاسو خبره یې ورکړو چې په اتوار ورځې 10:30 بجې هوایي مارکېټ سادې ته راشي که هغه د اپر مې کوم ځای حیثیږي انشاءالله دغه شی به مو مخکې وړو چې دې روکتان وشي. ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو.